السلام علیکم مینوال امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په کالج کې د جینۍ عزتمنو خپل یار بې دردۍ سره وجلې ده. د څه دپاره راځئ مینوالې موږ څه د ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چیرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو ساده ټالی نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې کارتونه کېږي چې نن یو ځل بیا عزتمن د کراچۍ په کالج په یونیورسټیانو کې دغه ناروا کارونه کېږي چې عزتمن دغه د ناروا کار نه بعد بیا عزتمن دغه وړه جینۍ یعنې بې دردۍ سره وجلې ده. مینهوالو په کالج کې تاسو ته د دې خبرو علم وي چې نن سبا په یونیورسټیانو کې چې کم هلکان او جینکۍ اوسېږي نو دوی ټول نشه کوي. په سلو کې عزتمنو 80% کسان دا به پکې نشه کوي، دا 40% چې نشه نه کوي عزتمن دوی خپل کور ته ځي، دوی د یونیورسټۍ او د کالج په رهایشګاه کې نه پاتې کېږي چې عزتمن دغه جینۍ به هم عزتمنو په کالج په یونیورسټۍ په رهایشګاه کې پاتې کېدله چې یوه ورځ پې عزتمنو خپل یار پې په دوکه باندې نشه وکړله، یعنې دغه د ایسو نشه یې پې وکړله، جینۍ به یې په ځان باندې یعنې نه پوهېدله، غلط کار یې ورسره وکړو. عزتمنو چې ده چې ورسره دغه غلط کار کوو نو جینۍ په هوش کې راغله او ورته ویې کتل چې ښه تا خو زما ټوله زندګي خرابه کړه، اوس به ته ما سره یعنې واده کوې. مینهوالو خلک ته غوسه ورغلې ده، دا جینۍ یې بیا یعنې د دې جینۍ چې کوم په سر باندې کومه روپټه وه هغه روپټه یې راغستې ده په سټ کې یې ورته اچولې ده او مینهوال دغه جینۍ په دغه طریقه باندې وجلې ده چې مینهوال دغه خلک اوس په تېښته کې کامیاب شوی دی او تښتېدلی دی چې تر اوسه پورې عزتمن لا نه دی ګرفتار شوی. الله تعالی دوی کې چې دغه ګرفتار شي او دته د خپله سزا وکړي. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې خپل ماشومان هېڅکله بهر د رهایشګاه دپاره مه پرېږدئ، دی مه که الله مه که دغه شانته واقع به درته مخې ته ودرېږي. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو ساده ټلی نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.